السلام علیکم زه یم انیس خان او نن د اگست 20 تاریخ د دویم جنگ عظیم یو مزاحیه واقعه درته وایم او بیا موجوده سیاسي صورتحال درته وایم. په دویم جنگ عظیم کې ویدس چلو شو چې یو ورځ یو زمیندار په پټي کې کار کو او فوجیان راله او هغه گرفتار کو او الزام یې پې ولګو چې د غداري کړې د ملک دشمنۍ الزام یې پې ولګو جیل ته بوتلو څو ورځې جیل کې و نو ښځې ورته خط ولیږو چې ته خو جیل ته لاړې فوجیانو گرفتار کړې او مونږ اوس د پټي سره څه وکړو نو په هر ځای کې چې دغسې قیدي د هغه خطونه سنسر کیږي هغه ورته جوابي خط ولیږو چې خیال کوو ګورې پټي له ګوتې ورنه وړې ما په دې کې وسله پټه کړې ده اخت چې د جیل حکام وکتو نو بس فوري فوجیانو ته ووی فوجیان راله او ټوله ځمکه یې راکنل شروع کړه چې وسله پکې وګوري ګوټ په ګوټ یې راوکنو خو وسله پکې نه وه نو ښځې بیا فوجیان لاړه ښځې بیا خط ولیکو خاوند ته چې فوجیان راغلي پای کې خو وسله نه وه اوس زه څه وکړم هغه وی اوس پټي وکړه په دوی مې دله واړو او ته پټي وکړه دا مثال مې دې پورې وکړو چې په جیل کې عمران خان ناست دی د اسټیبلیشمنټ ورته یو فیلډینګ سیټ کی حکومت کنټرول کی میډیا صحافیان عدلیه او د تحریک انصاف کمپرومایز لیډرشپ ځان سره کنټرول کی خو هغه عمران خان د جیل نه یو داسې بیان ورکي چې دوی یو څه فیلډینګ سیټ کړي او هغه بالکل د هغې نه الټه وشي پرون چې دا دومره موده ورسره ملاقات نه کوو د هغې څه خاص وجوهات وو چې د عمران خان پیغام بهر را نشي عوامو کې دا تاثر و چې عمران خان ډېر تنګ دی او معافي به وغواړي او بیا به راوځي او دویمه دا چې ضمني الیکشن او نور ډېر معاملات وو په هغې باندې رایې خپلې پارټۍ له ورنه کي او دلته کې چې پارټۍ کې سیاسي کمیټې کې اکثریت خلک دی هغه د اسټیبلیشمنټ او د حکومت په لاین باندې روانو چې بس موکه وکړي او هغه نظریې ته نقصان ورسي کم چې عمران خان د فرسوده نظام خلاف لګیا دی او دوی ټولو ته وزارتونه مشیران د کمیټو چیرمنان ملاو شوي دي نو هغوی وایي چې که مونږ دا پرېږدو خو نقصان دی مزې ختمیږي خو عمران خان چې کله دا پروني بیانونه ورکړه نو هغه هر څه ولا پسین لا وکړه دا دومره محنت چې کړی دا دومره بیانیې چې جوړې کړې وي حکومت چې د 9 مۍ د جعلي کیسونو کې خلکو له سزاګانې ورکولې هغې ټولو سزاګانو هیڅ اثرونه کو د عمران خان فیملي ګرفتاره ده د هغې هیڅ اثرونه کو او هغه په خپل موقف مضبوط ولاړ دی الټې د هغه قوتونو نه د معافۍ مطالبه وکړه هغه وایي چې زما حکومت ختم کړی زما په ورکرانو باندې ظلم شوی فایارې شوي دي زمونږ خلاف سازش شوی دی او هغه دا مطالبه کوي چې 9 مۍ فوټیج چا پټ کړي دي هغه د 9 مۍ ذمہوار دی نو الله دې په دې ملک باندې رحم وکړي ځکه چې ټول په خپل خپل ضد باندې ولاړ دي نقصان د ملک کیږي سو پورې چې صالحه قیادت نه راغلی سو پورې چې داسې خلک نه چې هغه فیصلې د دې ملک د مفادو کې د خپل ذات نه راوځي ځکه ډېر خلک به ریټایرډ شي لاړ به شي خو مونږ به دلته کیو او سیاستدانان به سیاست کوي نو الله دې په دې ملک باندې رحم وکړي ویډیو کو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته